ابو قدامة المقدسی رحمت الله تعالی علیه دا یو لوی فقیه حنبلی تیر شوی دی او لوی فقیه دی، فتاوی لیکلی دا او د وخت یو سپاه سالار امیر المؤمنین هم تیر شوی دی. د مسجد نبوي ته راغی او مسجد نبوي کې ورته چا وویل چې د جهاد د غمګینو قصو نه یوه قصه راته وکړه. نو اطرق راسه ساعتا دا سر یې ټیټ که، سوچ یې وکړه نو بیا یې سر اوچت. نو بیا وویل چې د جهاد خو هره خبره او هره قصه عجیبه وي، خو راځئ یوه قصه درته کوم. مسجد نبوي کې دا قصه شروع کړه. ویل چې زه عراق سره نږدې د سیند په غاړه یو کلی و، رقه نومېده. دې رقه کلي کې ومه، اوسېدمه. په دې کې اوازه راله چې صلیبیان او انګریزان چې دي دا حمله راوړي په مسلمانانو باندې. نو ما د خپل کلي کې یو جهادي بیان وکړ، تقریر مې وکړه چې چا سره ځوانان جهاد ته راوباسئ، څوک مال لري چنده راوړي. نو هر چا چندې راوړي او څه یو ډېر لوی لښکر زلمي لارانو راوایستل چې دا زموږ بچي دي جهاد ته یې بوځه. نو د مازدیګر په ټیم باندې هغه لیستو کې نومونه ولیکلی شو، هغه ډلې ډلې برابرې کړی شوې، مشران وټاکلی شو. ما ورته وویل ځئ کورونو ته لاړ شئ، شپه وکئ، سهار د مانځه پسې به جهاد ته ځو او څو چې هغې کلي ته رارسي موږ به مخې ته ورځو. ابو قدامه مقدسی وایي چې زه کله کور ته لاړم او شپه وه، تیاره وه، سملاسته زما دروازه وټکېده. چې راووتم یو زنانه ده، نقاب پوشه، د سر نه خپو پورې نقاب کې پټه ده. او ما ته یې وویل چې یا امیر المؤمنین تا چې کله تقریر کو د جهاد، نو زه د مسجد نه بهر ولاړ وم، ما ستا ټول بیان واورېد او ما ډېر زیات وژړل چې یا الله اوس کاش کې زما ځوانان بچي وي چې ما هغه ورکړي وي جهاد، او یا ما سره ډېرې زیاتې پیسې وي، نه پیسې لرم نه ځوانان بچي لرم. او که ورځ د قیامت کې ابو قدامه مقدسی پاسېږي او خدای تعالی ووایي چې چا ورسره د مال امداد کړی دی ځئ جنت ته لاړ شئ، او چا چې د جان امداد کړی لاړ شئ، نو زه به څه شی پیش کوم. نو په دې مې وژړل. بیا مې په کور کې یو شی پیدا کړل ځان سره وجود کې، او هغه شی مې په دې لفافه کې اچولی دی، جهادي چنده کې مې درته رالیږلی دی. داسې وکړه چې دې کې یو خط دی، دا ختم واخله او دې لفافه کې چې دی زما د جهاد چنده ده دا م واخله. کور ته چې لاړې بیا ډیوه ولګوه، دا خط وګوره. چې کله ابو قدامه فرمایي کور ته لاړم، زنانه مې ونه پېژنده چې څوک ده، نو ما ډیوه ولګوله. چې ما خط راواخیسته نو په دې خط کې دا لیکل شوي دي چې یا امیر المؤمنین زه د داسې کورنۍ ښځه یم چې ستاسو سره په یو ملګرتیا کې زما خاوند شهید شوی دی او زما پلار هم شهید شوی دی او زما ورور هم شهید شوی دی، زه هېڅ څوک هم نه لرم او بچي مې هم نشته دی، پیسې هم را سره نه وي چې ما چنده کې درلیږلې وي. نو د ډېرې ژړا نه بعد ما ته دا سوچ راغی چې ته خو هېڅ هم نه لرې چې چنده کې ورکړي، خو دا د سر دا ویښتان او دا زلفې په دې څه شی کې، دا خو د زینت دپاره دي، د زینت نه تېره شه، چا ته زینت کې. نو ما قینچي را واخیسته او دا خپلې زلفې مې په دې بیخ کې کټ کړي او بیا کېناستم، د هغې نه مې زر پړی جوړ. نو دا لفافه دې کولو که په دې لفافه کې زما د زلفو نه جوړ شوی پړی دی، دا به جهاد کې ستا په کار راشي، خو چې زه صرف د مجاهدینو د صف کې مالی چنده کې راشي. ابو قدامه مقدسی وایي چې ما دا ولیده ډېر زیات حیران شوم. ما یې کاش دا زنانه خو ما پېژندلې وې، د دې خو خاوند شهید دی، نو چې بیا ما سره غنیمت کې څه وی د شهداو کورنۍ سره ما امداد کولی، دې ته به مې ورکړی وی، ما خو ونه پېژنده چې دا څوک وه. سهار مونږ چې وشو چې مونږ کله روانېدو، خو دا ټوله شپه ما په دې سوچ او په دې غیرت د دې زنانه تېر کړ. چې کله مونږ روانېدو نو ما دا اعلان کړی و چې ماشوم به جنګ ته نه پرېږدئ. دې کې یو ماشوم دی په آس باندې سور دی او ټول صف د مجاهدینو نه مخکې کېږي. ما آواز وکړه چې بچیا دې خوا راش، زه ماشومان جهاد ته نه پرېږدم، زه واپس لاړ شم. ده ما ته وویل چې ما تعریفوني، ته ما نه پېژنې زه څوک یم،
ما ورته ته څوک یې؟ وی انا ابن صاحبة اللفافه، بیګا د شپې چې کومې زنانه درته په لفافه کې چنده در لېږلې زه د هغې ښځې زوی یم. ابو قدامه مقدسي وایي چې ما ورته وویل چې زه خو ماشومان نه بوزم، خو ته ډېر د غیرتي ښځې زوی یې، تا بوزمه، راځه زه به دې تره شمه، ته به مې وراره یې، ما سره یو ځای اوسېږه، تا بوزم جهاد ته. کله چې د جهاد صف ته ورسېدو، جنګ لا شروع نه و، یو ډاک کې مونږ واړول، روژه وه، ماسپښین ټیم و، دا نوجوان راغی، دا ماشوم ما ته یې وویل چې یا امیر المؤمنین زما دا مور بیماره ده او زما ما نه مشره یوه خور ده هغه هم بیماره یي، نو اکثر په کور کې دا ترکاري زه پخومه او زه ډېر ښایسته لنګري یم، که ستا اجازت وي زه به د مجاهدینو ته لنګر روژه ماتی تیار کړم. ما دا ماشوم لنګر ته ورکړ، چې لنګر یې پخو نو مازدیګر ټیم و، امیر المؤمنین وایي سودا مې شوه چې دا خو وړوکی دی، راځه لږ یې وګوره ورشه. وی چې رالم ورته، ماشوم د 11 کالو، وی چې رالم هغه کټوۍ یې په اور باندې ایښې ده دیګې او نغري هغه اور مړ شوی دی او دې خوا یو کاڼی پروت دی، په هغې سر ایښی دی او دی اوده دی. نو ابو قدامه مقدسي وایي چې ما ده ته وکتل او د د عمر ته او د مور غیرت ته یې، بس ما یې پرېږده چې دی اوده یي، راځه دا دیګ به زه پوخ کړمه. نو زه کېناستم، ما اور بلو او دې خوا مې په مینه مینه دې ماشوم ته کتل او ژړل مې ورته چې دا د څنګه غیرتي زنانه زوی دی چې دومره ماشوم دی او جهاد ته راغلی. نو وایي دې کې د ماشوم په دې شونډو باندې مسکا او خندا راله. وایي چې خندا راله زه حیران شوم، بیا وده دی، بیا خندا راله، بیا وده دی، په درېیم ځل باندې داسې په بړک بړک وخندل، راویښ شو. ما ورته ماشومه ولې دې وخندل؟ ما ته ویل یا امیر المؤمنین دا زما او زما د خالق په منځ کې خبرې دي، د دې به نه پوښتنه کې نه ما سره کار لري، دې کې ما سره کار مه لره. ما ورته ویل چې نه ما ته به حل وایي، چې مجبور مې کوئ ویل چې خوب مې ولید، په خوب کې جنت ته لاړم، په جنت کې یو نهر و، د هغه نهر په غاړه بیبیانې وي ښایسته ښایسته او چغې والي چې مرحبا بزوج الحور العینا. نو وایي ما ورته فی کن حور عینا تاسې کې ده؟ وی نه مونږ خو خادمان یو، مخکې لاړ شه. چې مخکې لاړم یو دویم نهر و، هلته را باندې مرحبا بزوج الحور العینا آواز وشو. ما وویله فی کن؟ وی نه مخکې ده. څلورو نهرونو نه تېر شوم، یو بنګله راله، ماڼۍ راله، دروازه کې ښایسته حوره ولاړه وه،